لس کاله مخکې هوښیارو خلکو سوچ وکړه چې راشه پاکستان لا د دې نه ښه خلک پکار دي چې د خلکو خدمت وکړي، او که پارټي مضبوطه نی نو موږ به ولا مضبوطه کو، که خلک وسره نی نو موږ وسره خلک شامل کو، که د الیکشن د پاره وسره مضبوط امیدواران نی نو موږ بوله امیدواران پیدا. هغه سلسله کې بیا لخيره دلته سره پاسه 9 کاله د بل حکومت، اول 15 کاله وزیر اعلی زمانه پس څوک پرویز خټک صاحب، او بیا پرویز خټک صاحب نه پس څوک وزیر اعلی محمود خان، او دا دوانه د تبدیلی په نوم راغلیو، دا د نوې پاکستان په نوم راغلیو، دا د انصاف په نوم راغلیو، دا د روزګار په واده راغلیو، دا د په بدلون په واده راغلیو او په داوا راغلیو. او د دې دوانو انتخاب چا کړو؟ د دې دوانو انتخاب عمران خان کړو. په عمران خان څوک مهربانو؟ بشکه الله خو په مهربانه و، د الله د مهربانۍ نه بغیر خدای څه کېدی نشي. او په عمران خان باندې څوک مهربانو؟ په عمران خان باندې یو جنرال شجاع پاشا مهربانو، بیا په هغه بل جرنیل باندې نوم ایریږي اوس چې کوم منځ کې راغلیو، حافظ حمید خو اخیری و، یو منځ کې ظهیر الاسلام، تاسو تم خیات دي. په عمران خان اول جنرال پاشا مهربانو، بیا په ظهیر الاسلام مهربانو، او اخر کې په جنرال فیض حمید مهربانه. دا تیر الیکشن کې د فیض حمید مهربانه وي چې نماخام نه پس کله فرید خان لاله خپل ووټ پول کنو، بیا په پزل کړي کې پیریان ممبر راغی، بیا غي ووټ پول کو خپل، او بیا عمران خان په چا مهربانه شو؟ عمران خان دلته کې اول په پرویز خټک مهربانه شو، بیا په چا مهربانه شو؟ بیا په محمود خان. اوس چې سیم تر لاسه کړیو او پردی حق خو یواله وکنه، د سازش په لار خو راغلی وکنه، نو چې پردی حق دی وو او د سازش په لار باندې رااله، نو دا یاد ساته چې څو وخت لپاره خو به کامیابی نصیب شي، خو د ټول عمر د کامیابی نشي نصیب، دا ممکن نه ده، ځکه چې هغه پروردگار انصاف کولو والا ذات ته، او هغه رب العزت انصاف کوي. نو اول خو چې څوک په عمران مهربانو، عمران اخر کې اولګي او مغي تورلان دی وت چې چا په مهرباني کړي وا کې مې ادارې وسره امداد کړو، تعاون وسره کړو، هغه ادارې سره هغه فوج سره په جنگ شو، او بیا هغه چې په چا مهرباني کړي وا دلته کې، نو بیا الله انصاف کو هغه ته ادا خول چې تا پردی حق والو، تا سازش کړو، تر سازش په نتیجه اقتدار کې راغلی او دا کسان د 9 کال په حکومت کې کېنولیو، نو دا ورته خدای خول چې اوس د دې کسانو حقیقت ثابت، اصلیت راته ثابت. تاسو بیا چې پرویز خټک کله وزیر اعلی نو بیا دا داوی کول چې ما عوامي نېشنل پارټي ختم کړه، یاد بم شي تاسو. او ما هغه وخت هم چې کله سخت رااله نو دا یار به عمران خان نه تختی، ما هغه وخت هم هغه د پولیس والا خبره وي مونږه مجرم د پوندو نه پیژنو، نو زم دا بے وفا سړی چې کم دی کنه دا زه د پوندو نه پیژنم چې کم سړی بے وفای. زما د عمران خان سره او داغه د پارټي سره نظریاتي اختلافات شته، زما او داغه په موقف کې فرق شته، زما په ملک کې او زما په صوبه کې چې کوم فیصلې غي کړې دي او هغه کوم نقصان مال را کړی دی، نو زما په هغه بنیاد هغه سره اختلاف شته. هغه دا صوبه د 100 عربو نه اوچت کړنو، د 100 عربو نه 1000 عرب قرضې کړي، 900 عرب روپے د پښتنو قرضه سیوا شو، نو زما به سره خامخه اختلاف. بیروزګاری کم نشو، بیروزګاری سیوا شو، زما به سره خامخه اختلاف. زما هسپتالونه خنه شو، زما هسپتالونه خراب شو، زما په یونیورسيټو کې حالات خنه شو، خراب شو، زما تعمیری منصوبې چې کم دي مکمل نشو بلکې نیمګړې پاتې دي. اوس دا صوبه استعمال کړې شو د پنجاب او د اسلام آباد د اقتدار د سیاست لپاره، د پښتنو په وګو ټوپک کې خودل شو د خپل سیاسي ګټې لپاره، نو دغه اختلاف سره بالکل زما او زما دی او زما بوي. خو د پرویز خټک او د سپین دادا نه تاسو کوم چې که ارچا سره بد کړیو نو کړیو، خو یب به خوند تاسو دوه سره څه بد کړیو، خو بس خیر دی، دا د الله انصاف دی. د فوج یار عمران، د عمران یاران دا، او بیا په ساده ټکو کې چې تاسو د میخي او د سنډا په حواله سوای، د میخي یار څوک سنډا، نو د عمران خان یار محمود خان، د عمران خان یار پرویز خټک، او چې څنګه میخه داسې سنډا لخيره لاړه خبره بل ډخته لاړه. د افسوس خبره دام دومره نه ده، د افسوس خبره سره دار ته وي سیاسي سړی تکر ناکله دا فیصله کولی چې هغه خپل سیاست بچ کی او هغه خپل ملک بچ. داسې موقع راځي چې د قام مشر به دا فیصله کوي چې هغه خپل فایده ولټي او د خپل قام فایده ولټ. د قدرت کلی خلک د دین ډیر خو واقف. تاسو باغه وخت یاد دی شیخ یاسین ټاون کې او شیخ شهزاد، تاسو هغه زرګاو خلک یاد شي چې د سوات نه راغلی او به کور شي، یاد بم شي کنه. دا هغه وخت چې د کوم خلکو د لاسه دا خلک به کور شي په دې وطن کې د امن د خاطره، د پښتنو د امن د پاره هغه خلکو سره زکین استلم او ما وسره جرګه وکړه چې زما په خوره امن راشي. خو د هغه جرګې په نتیجه کې زما په خوره امن را نغی، بلکې د هغه جرګې کې چې کوم فیصله شوی وي د هغه جرګې د فیصلو خلاف ورزي شروع شو. ما چې کوم اور په سواد کې مړکول غوښته هغه اور ما پسې بونیر ته راوړ. ما د دیرو د باجوړ فکر کو
پیښور په لمبو کې گیر شو. نو هغه وخت هغه خلکو ته ما دا پیغام ورسو چې تاسو خو ما سره یو جرګه کړې ده، یو فیصله هم کړې ده، پښتانه زه په خپل جرګه او په خپل فیصله ولاړم، تاسو د خپل جرګه او فیصله نه ولې رستو کېږئ. هغه مال دا جواب راولېګ زمونږ تاسو سره هیڅ دښمنی نه ده، موږ حکومت سره دښمنی کول نه غواړو، ته په کلاره کېنه 15 کال خپل حکومت کا، هیڅ پروا مه کوه، موږ به هیڅ غم غرض پتا نه کوو، بې فکره اوسه، خو په بدل کې به دای چې موږ به پتا غم غرض نه کوو، ته به په موږ غم غرض نه کوې. مې څه مطلب وی مطلب مې دا دی چې موږ څنګه په سواد کې د عدل او د انصاف یو نظام قائم کړه وره، موږ همداسې بهترین نظام نمبر په نمبر په ټوله پښتونخوا کې قائمو. د سواد په خلکو چې څه تېرېدل هغه خو ستاسو یاد بشي. غرض د دې سوال جواب دا و چې ته کلار کېنه، ته غم غرض مه کوه، ته خپل حکومت کوه، مزې کوه، چرچې کوه، ځان له مسلې مه ګوره او موږ پرېږده چې موږ خپل کار وو. ما سره هغه وخت 2 لارې وې، یو لار دا چې هغه خبره ما منلې وې او کم از کم ما ذاتي طور 15 کاله ښه په ارام تېره کړې وې. نه به د افتخار میا صاحب زوی شهید کېده، نه به بشیر بیلور صاحب شهید کېده، نه به زما د زرو نه سیوا کارکنان شهیدان کېدل، نه به خودکش حملې وې موږ باندې، نه به موږ ته دمکۍ ملاوېدلې، نه به په موږ حملې کېدې. ما به د عوامي نیشنل پارټۍ وجود بچ کړی، ما به خپل وجود بچ کړی، خو ما به د خپل قام او د خپل خاورې وجود نه بچ، ما به د خپل وجود د زخمونو نه بچ کړی، خو ما به د پښتنو وجود د زخمونو نه ډک کړی. نو په دغه وخت زما مشر، زما پارټۍ او موږ دا فیصله وکړه چې نه، ووټ کام را کړی دی، حکومت د کام په ووټ جوړ شوی دی، دا شرایط موږ ته قبول نه دي، که موږ ته ذاتي طور هر څومره تاوان او نقصان پیښیږي پیښ دي شي، خو د کام دپاره به مقابله کوو، د کام دپاره به جنګ کوو میدان نه. 2018 الیکشن کې به هم ستاسو یاد شي چې هارون بلور شهید کړی شو. نن هم زموږ امن نصیب نه دی. زما په خیال چې په دې 3 ورځو کې 2 حملې وشوې. هغه ورځ یو حمله په حیات آباد کې وشوه او غالبا نن یو حمله په باړه کې شوې ده. دا د IMF دا پروګرام چې دی چې دا نن د هغې په نتیجه کې بجلي ګرانېږي، ټیکسونه لګي، دا شرایط او دا معاهده دا د ټولو نه اول په دې تېر 15 کاله کې چا کړې وه؟ عمران خان کړې وه که نه؟ سره د دې چې هغه به دا وی چې زه IMF ته تلو نه بهتره دا چې زه خودکشي وکړم. اول یې IMF سره معاهده وکړه، دا شرایط یې ټول تسلیم کړل. چې کله پوه شو چې زما حکومت په ختمېدو دی او زما حکومت په خطره کې دی، نو د هغې معاهدې خلاف ورزي یې شروع کړه چې بل چا نه وه کړې، ده کړې وه. او د دې دپاره خلاف ورزي شروع کړه چې را روان حکومت ته حالات دومره خراب شي چې ملک که بیا سنبالئ نو ملک د سنبالولو پاتې نشي. نو دغه سازش د را روان حکومت خلاف نو، دغه سازش په حقیقت کې د پاکستان خلاف. دا مشکلات د حکومت لپاره تش نه جوړېدل، دا مشکلات د پښتونخوا، د سند، د پنجاب، بلوچستان، د کشمیر، ګلګت بلتستان د 30 کروڑ عوامو لپاره دا مشکلات جوړېدل. او بیا چې کله حکومت ډېر په ګرانه معاهده کول غوښتل، نو بیا کوشش دا وکړه چې د IMF هغه معاهده ناکامه شي، چې پاکستان ډیفالټ کی، چې پاکستان دیوالیه شي، چې بجلی د 50 روپۍ یونټ نه 100 روپۍ ته لاړه شي، چې ډالر د 280 نه 480 ته لاړ شي، چې پټرول د 275 نه 500 ته لاړ شي، اوړه نور ګران شي، وړي نور ګران شي، پاکستان معاشي طور تباه او برباد شي. دا ظلم دی، دا زیاتې دی. د خپل سیاست دپاره هر څه کوه، خو د خپل سیاست دپاره کم از کم خپل ملک سره دښمني مه کوه. د خپل سیاسي ګټې دپاره کوشش کوه، خو د خپل سیاسي ګټې دپاره د خپل ملک روزګار ته، معیشت ته خو تیلې مه ورته کوه که نه. او بیا دویم ظلم یې څه وکړه؟ اوس که زه په دې جلسه کې تاسو ته ووایم چې امریکا مرداباد، تاسو به ټول وایئ مرداباد، همداسې ده که نه؟ ځکه چې زمونږ خلک د امریکې کردار نه خوښوي، د امریکې سره تعلق او دوستانه زمونږ خلک څه ډېر نه خوښوي، زمونږ خلک ورته په ښه نظر نه ګوري. نو چې کله دې پوه شو چې اوس خو اقتدار خطره کې دی، نو د جیب نه یو خط روغ یادم شي او سی وې قوم ته او تاسو ته چې دا زما خلاف امریکې سازش وکړه، او سی وې تاسو قوم ته چې زه د امریکې په سازش ته حکومت نه ختم کړی، او سی وې تاسو ته چې امریکې کې یو کس ډونالډ لو مالا دمکی را کړی ده. همدا ویلو که نه؟ اول خو د دې نه مخکې یو آډیو ریکارډینګ راغی چې په هغې کې د ده اواز خو د غلطېدو دی نه، د دې خط په حواله. هغه آډیو ریکارډینګ به هم تاسو اورېدلي چې په هغې کې دې څه وایي، انګریزۍ کې وایي د دې خط په حواله چې اعظم لیټس پلی وډ اټ، یعنی اعظم خان ته وایي په انګریزۍ کې، زه به پښتو کې ترجمه وکړم چې راځه اعظمه چې دا خط بنیاد کو په دې لږه لوبه جوړه کړو د ځان دپاره، د ځان دپاره لوبه جوړه کړو چې کام ته د ووایو چې دا خو امریکې سازش وکړو، زه یې لر کړم چې دا کام دا همدردي ترلاسه کړو. دې ته نه ګورم چې یو بې بنیاده او غلطه خبره کوم نو خپل سیاست له خو عرضي ګټه ورکوم، خو ملک هم مشکل کې اچوم، دې ته نه ګورم. نو بیا د الله انصاف ته وګورئ. پرون د فرعون زوال چې راغی، نو د فرعون په کور کې څوک پیدا کړ؟ الله. دا د الله تعالی فیصلې. یو سازش شوی د دې دپاره چې یو خط بې بنیاده استعمال کړي، د پاکستان ولس ګمراه کړي او د پاکستان ولس بېلارې کړي او هغه
همدردي د هغې حاصله کړي تش د خپل سیاسي ګټې لپاره. بین الاقوامي دنیا کې د پاکستان هر څه حشر کیږي. اوس پرون په گواهی رااله او گواهی چا وکړه؟ اعظم خان گواهی وکړه. او څه گواهی وکړه؟ چې دا ټوله لوبه ما د دپک وینا کړی ده، دا ټول دروغ مونږ جوړ کړیو د دې دپاره چې د عدم اعتماد د تحریک نه بچ شو، د دې دپاره چې مونږ سیاسي ګټو. ووټ ورکول د هر چا اختیار دی، دا به هر سړی د خپل ضمیر مطابق ووټ ورکړي. چې څومره پارټۍ دي د پاکستان خدمت کول غواړي، د پښتونخوا خدمت کول غواړي، د ولس خدمت کول غواړي، او څوک درته بهتره ښکاري ووټ ولا ورکړي. چې کم خلک د خپل ذات او د خپل سیاست دپاره د دې ملک خلاف سازشونه کوي، چې کم خلک د خپل سیاست لپاره دا ملک استعمالوي، چې کم خلک د سازشونو په نتیجه کې د دې ملک بنیادونه کمزوري کوي، چې کم خلک ما پسې دهشتګرد واپس راولي، چې کم خلک زما صوبه قرضداري کوي، چې د کومو خلکو په وجه نن زما د صوبې خزانه خالي ده. هر چاله ووټ ورکړئ، خو مهرباني وکړئ داسې خلکو له ووټ مه ورکوئ، داسې خلکو له ووټ ورکړئ چې کام دله آباد کړي او کام دله ودان. او زه هغه خلکو سره جنګ نه کوم چې کوم خلک ورسره اوس هم ملګري دي. زه به اوس هم کوشش دا کوم چې زه په هغې جرګې وکړم. زما وروڼه دي، زما پښتانه دي، ما نه بې لاره کړي. هغې سره جنګ کول فایده نه لري. او نن سبا هغې غریبانان هسې مشکل کړي دي، ور میداني کړل، چاته یې په چوړی باندې ورځه او چاته یې چې په ریډیو پاکستان باندې ورځه او چاته یې د کور کمانډر په کور باندې ورځه او چاته یې چې په جي ایچ کیو باندې ورځه. او اوس وایي موږ ته خبر هم نه یو. پردي بچي یې په اور ته ورویشتله او په خپل اوس په سر بالټي ایښي ګرځي. نو دغه سره خو جنګ کول هم نشم او نه پکار دی. زموږ پښتانه دي، زموږ بچي دي، زه به کوشش کوم چې ځان سره په لارې ملګري کړو چې په شریکه د دې وطن حق وګټو او خدمت کو. دا مته زه نه وایم چې داسې یو خبره کومه چې موږ به لا ثابتو. الحمدلله خدمت کولی شو او د نور نه ښه کولی شو، او الحمدلله ثابتولو ضرورت هم نشته. د 2008 نه والا 2013 پورې هم ښه په نه ثابته کړې ده چې موږ خدمت کولی شو. دا ملګرو او مشرانو هغه حالات او واقعات دي چې نن ورسره موږ مخامخ. د پاکستان مشکلات کم شوي نه دي، دا خطرات او دا ازمایښونه ختم نه دي. سیاسي استحکام به پکاري چې موږ د دې مشکلاتو مخنیوي او مقابله وکړو. یو صفا سوتره الیکشن په ذریعه به سیاسي استحکام را الله دې کړي چې په دې ملک کې صفا سوتره الیکشن وشي، د ولس د رایې احترام وشي، سیاسي استحکام راشي، او بیا د هغې په نتیجه کې پاکستان د بهترۍ اړخ ته روان شي. له خیره